السلام علیکم. نوی ویډیو سره تاسو خلک یو امید لرم چې تاسو ټول به روغ خوشاله وئ، ژوند په مزو کې به وئ. نو ښار کې ډېر زیات ظلم شوی، ډېره زیاته افسوسناکه واقعه رامخې ته شوې ده. پلار خپله ناوې لور د واده په ورځ باندې ډېره زیاته په بېدردۍ سره قتل کړه. ولې قتل کړه؟ پلار داسې کار ولې وکړو؟ خپلې لور سره یې دومره ظلم ولې وکړو؟ ټول معلومات در سره په دې ویډیو کې شریکوم. د دغه نورو ښایسته معلوماتو لپاره زموږ خبر میډیا چینل سبسکرایب کړئ. تر دې نشان ورڅخه مخه وښیئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. ډېر زیات ظلم شوی، ډېره زیاته افسوسناکه دردناکه واقعه رامخې ته شوې ده. د ظلم انتها شوې ده. پلار خپله ناوې لور د واده په ورځ باندې ډېره زیاته په بېدردۍ سره قتل کړه. ولې قتل کړه؟ ځکه یې قتل کړه چې لور د پلار نه پټ واده کولو، یعنې د لورې یو هلک سره یا نه هغه هلک سره واده کول غوښتل، خو پلار دغه هلک سره نه پرېښودله. دوستانو هغه هلک بل څوک نه بلکې د دې خپل ترور زوی و. خو دوستانو چې کله پلار ته پته ولګېده دا هغه هلک سره کویډن هم شوې وه، هغه هلک نه یې ولې کویډن ماته کړله. بیا هغه هلک دومره په غوسه کې راغو چې دا جینۍ ځان سره وتښتوله او په پټه یې ورسره واده وکړو. هغه واده نه به چې دوی خپل کور ته روان نو په لاره کې ول هغه ظالم پلار راووتو او هغه ظالم پلار خپله لور د واده په جوړه کې ډېره زیاته په بېدردۍ سره قتل کړه او بیا هغه هلک هم ډېر زیات په بېدردۍ سره قتل کړو. دوستانو ډېره زیاته افسوسناکه دردناکه واقعه ده، خو تر اوسه پورې دغه پلار نه دی ګرفتار شوی. پلار د دغه قتل کېدو نه بعد بیا تښتېدلی دی. پلار دغه دوه قتلونه وکړل، اول یې خپله لور قتل کړه، بیا یې خپل خوړی قتل کو او بیا وتښتېدو. دوستانو ډېر زیات ظلم شوی، ډېره زیاته افسوسناکه دردناکه واقعه ده، خو تر اوسه پورې دغه ظالم پلار نه دی ګرفتار شوی. موږ د پولیسو نه خبرپونه التجا کوو چې دغه ظالم پلار ګرفتار کړي او ښه بدترینه سزا ورته ورکړي. د دغه رنګې نورو ښایسته معلوماتو لپاره زموږ خبر میډیا چینل سبسکرایب کړئ. تر دې نشان ورڅخه مخه وښیئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. والسلام.